الله الرحمن الرحیم. د ذوی الفروض بحث شروعولو. نن 11 چې کوم دی هغه موږ وایو حقیقي بهن، یعنې اخت حقي چې موږ ورته وایو یا اخت عیني. تعریف یې موږ کړی و چې اخت حقیقي هغه ته وایي یا اخ حقیقي هغه ته وایي چې هغه په مور او په پلار په دواړو باندې سره شریکان وي. چې مور او پلار یې یو ولو دا ته حقیقي خور او ورور ویل کیږي، یا عیني خور او ورور ویل کیږي. د دې دوه حالتونه دي، ثلثان او نصف. 2/3 16/24 دا وړي چې دوی وي یا د دوه څخه زیات وي. څه معنا؟ د حقیقي خویندې که دوی وي یا د دوه څخه زیات 4 5 6 هر څو چې ولې دا وي، بیا دوی ثلثان وړي. خو شرط یې دا دی اولاد به نه وي د مړي، معنا د مړي زوی سولو، لور سول، لمسی سول، لمسی سولو، وینې دا رقم کړوسی سو، کړوسی سو، دا نه موجوده. دا رقم د مړي پلار هم په مسله کې نه دی موجوده، د مړي نیکه هم نه دی موجوده، او دا رقم د دې انجلۍ چې کوم دی هغه حقیقي ورور هم نه دی موجوده. بیا دوی ته څه ملاویږي؟ انجلۍ خو نه ده، انجونې دي دا، ځکه د دوه څخه زیات دي. دغه انجونو ته بیا ثلثان ملاویږي. او دویم حالت چې کوم دی هغه نصف دی، 1/2 12/24. وینې نصف څو دی؟ 12/24. که مسله د 24 وله شرط وجودي دا دی چې یوه به وي، معنا حقیقي خور یوه ده، نو بیا دې ته څه ملاویږي؟ نصف ملاویږي. دا وجودي شرط سو. عدمي شرط دا دی لکه مخته چې موږ ویل د مړي اولاد به نه وي موجوده، پلار به نه وي موجود د مړي، نیکه یې نه وي موجوده، او دا رقم حقیقي ورور د دې نجلۍ به نه وي موجوده، نو بیا دې ته نصف ملاویږي. او بل موږ وایو 12 علاتي خور. علاتي خور څه ته وایي؟ چې د مړي سره په چیچ کې شریک وي، په پلار کې سره شریکان وي. معنا د انجلۍ او د هلک چې کوم دا په پلار سره شریکان وي. نو که دا رقم ورور ګلوي خولګلوي وله، نو دا ته څه ویل کېږي؟ علاتي خور ویل کېږي، علاتي ورور ویل کېږي. چې خالي په پلار سره شریکان، مور یې سره جلا وي، پلار یې یو وي. پلار چې کوم دی هغه یې 2 ودونه کړي دي، نو دا 2 مندو اولادو ته څه ویل کېږي؟ علاتي ورونه او خویندې ویل کېږي. د دې علاتي خور چې کوم دی د یې دپاره ثلثان دي. شرط یې دا دی چې دوی وي یا د 2 څخه زیات وي. نو اوس چې کوم دی دا خو وجودي شرط او عدمي شرط یې دا دی د مړي اولاد به نه وي موجوده، خپل پلار به نه وي موجوده، نیکه به نه وي موجوده، دا رقم د مړي حقیقي ورور به نه وي موجوده، حقیقي خور به نه وي موجوده، او دا رقم علاتي ورور به نه وي موجوده. که دا ګر نه و موجوده، نو بیا چې کوم دی د علاتي خویندو ته ثلثان ملاویږي. او دویمه حصه چې کوم دی هغه نصف ملاویږي علاتي خور ته، 1/2 12/24. وینې نو بیا چې کوم دی هغه دې ته څه ملاویږي؟ شرط یې د هغه رقم دی چې ګوره شرط یې څه دی؟ یوه به وي، معنا د علاتي خور به یوه وي. دا وجودي شرط سو. عدمي شرط دا دی د مړي اولاد، پلار، نیکه، حقیقي ورور، حقیقي خور، علاتي ورور دا به نه وي موجوده. دریم چې کوم دی حصه سدس ده، 1/6 ورته ملاویږي، 4/24. دا سدس دا وړي په شرط د دې باندې چې حقیقي خور به یوه ورسره راغلې وي. وینې د مړي یوه حقیقي خور که ورسره راغله، نو بیا د علاتي خور چې کوم ده د دې مړي دا 1/6 وړي یا 4/24 وړي. وینې خو عدمي شرط دا د مړي اولاد به نه وي موجوده، او د مړي پلار، نیکه، او دا رقم حقیقي ورور او علاتي ورور دا به نه وي موجوده.